عوامي نېشنل پارټۍ بیګاله چې کوم دی د کمپین اخیري غټه جلسه وه د بدقسمتۍ نه چې کوم دی نو زمونږ په علاقه باندې سیلاب راغی او په هغې کې زمونږ ډېر زیات کلي وویل نن مونږ اوس دا ناصر کلي کې چې کوم دی نو ولاړو علي بیګ چې کوم دی نو هغه مطلب چې افیکټ کړی دی وزیر ګړی چې کوم دی نو بیا کندي تازالدین بیا قاسم او داسې زمونږ چوکي ممریز او لږ ډېر چې زمونږ کوم کلي بچم دی نو هغه خوا او شاتې نه اوبه ولاړې دي نو د دوی د غم کې د شریکېدو لپاره چې دا د خپل غم دی مونږ خپله هغه غټه جلسه چې ټول عمر مونږ کړې ده هغه مونږ کینسل کړه او مونږ د دوی سره د غم رضا دپاره خبره هم کوو او د خدای نه دعا کوو چې نور باران بېګایله داسې ونه شي چې مطلب دوی ته مطلب لکه یو نقصان زیات ورسي او خدای دې خیر کړي انشاءالله داسې څه غلطۍ په دې کې وي کمې بیشي چې دا سیلاب د هغې وجې نه راغلي چې دلته مونږ مطلب اعراب هغه رنګ نه دی پوخ کړی د هغې اړخونه هم نه دي پاخه کړي یا دې له د اوبو لاره هم نه ده ورکړې یا چې کوم انکروچمنټ دی لکه موس چې کوم ولیدو چې دغلته کارخانې والا خپله کارخانه چې کوم دی نو هغه بلکل د اوبو په فلو کې جوړه کړې ده یعنې زمونږ د سرکار د نالې چې کومه خوله ده په هغې کې هغه آبادي کړې ده نو اوبه په کمه لاړې شي او د سړک په غاړه ده زه افسوس کوم چې دا چاته هم ښکاره نه شوه او نن پته ولګېده چې دغه خوله مونږ کولاوله نو اوبه چې کوم دی څومره په تیزو په فلو روانې شو نو که دوی په چا نظر کړی وی نو دا دوه خبرې ډېرې اهمې دي سیلاب خو د خدای د طرفه دی خو د هغې لپاره د بندوبست کولو چې کوم د حکومت په لاس کې د ناله جوړول اعراب جوړول نو دوی چې کوم پیچنې والي نو بری چې کوم دی نو کاڼي ایښي دي او لاندې کچه ده نو چا سیلاب والي نو کاڼی هم پرېوتی یعنې ټیکهدار په دې کې هم چې کوم دی نو بېایماني کړې ده او موجوده حکومت د دې خبرې اړو تپوس نه یې کړی نو هغه دیوالونه چې پرېوتي دي نو ټولې اوبه په کلو راغلي دي مونږ د دې نه مخکې یو ناله کړې وه او مونږ ما هم دا سوچ کوو چې چېرته په پبو سیلاب ځکه چې اول په پبو سیلاب راځي خو دې ځل خدای ځکه خیر کړی چې هغې ولې نه اوبه وځي نو که دلته هم داسې بندوبست وشي او که خدای کړي خیر یې مونږ ته موقع میلو شي نو زمونږ به لومبی پریارټي دی چې مونږ د دې خبرې بندوبست وکړو ځکه خلکو ته کار کول یو دی او د بربادۍ نه بچ کول بل دی نو اول د بربادۍ نه بچ کول دی یو ځل بیا زه د خدای نه دعا کوم چې یا خدای ته مطلب چې دلته کوم مصیبت دی د هغې نه په امان کړي کومو ملګرو ته چې تکلیف میلو شوی دی خدای د دې تکلیف لرې کړي او دلته چې کوم بېګا د سیلاب د راتلو بل امکان دی یا خدای ته د امکان ختم کړي زمونږ دا خلک چې کوم دی محفوظ کړي ستا په قدرت کې هر څه شته دی او یا الله زمونږ خلکو له هم صبر ورکړي او د دوی چې کوم دی دا کم تکلیف دی دا تکلیف ولا ختم کړي او مونږ په دې تکلیف کې د دوی په دې غم کې د عوامي نېشنل پارټۍ بېګا لویه جلسه چې کېدونکې وه زه ټولو ملګرو ته خواست کوم چې په دې غم کې مونږ چې کوم دی نو هغه کینسل کړه تاسو هم 2 رکعته نفل وکئ د راتلونکي مصیبت دپاره د امان لکه په امان کېدو دپاره او د دې موجوده خلکو په غم کې د شریک کېدو دپاره ډېره مهرباني خدای شکر